بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زه ستاسو ورور محمد فرهاد او یو ځل بیا تاسو ته په د قبایل ټي وي د پښتون اواز په شیشه باندې حاضر یم. راغلي یو پېشتخرې پایان له چې کوم دلته زمونږ یو افریدی ورور یاسین چې کوم کمبرخیل سره تعلق سوتي هغه اوسیږي. د مشوم چې کوم تاسو له په سکرین باندې لیدل شي د دغه بیماری دی د دماغ ټي بي. د دغه نه به پوښتنې کوو د مشر نه چې د مشوم چې کوم دی د پیدایشي داسې و یا د دغه چې کوم علاج دی هغه ممکن دی یا نه ممکن. نو د ماما صاحب خبرې هم کوو. ماما درته ووایه چې د مشوم پیدایشي هم داسې و؟ نه، د روغ و تقریبا 9 میاشتې پس دا اټیک پې شوی و پوه شوې. نو د هغې نه پس چې کوم دی بس ما هسپتال کې دغه علاج او خپل وس مطابق وکړلو، خو د دماغو ټي بي و. نو نوره مونه بېوسي وه بس پاتې دی پوه شوې. او ډاکټرانو څه ویل چې یا د دغه علاج ممکن دی کېږي که نه؟ د دغه علاج وی کېږي او خرچه پې کېږي. د اپریشن مسله یې وه او بس د مونه پیسو خوارې پاتې ده. چې کوم د مونږ سرمایه‌داره خلک دي دا شانتې قوم کمبرخیل سره تعلق سوتي نورو پریدي خلک چې کوم دي دا شانتې د مونږ ایم این اے او ایم پی اے صاحب چې کوم دی هغو له څه ویل غواړې چې بس هغو له دا ویل غواړم چې څه په وس کړي چې دغه سره خپل تعاون وکړي پوه شوې. او د مخ بېوسي د وس نه مې بهر دی چې څه وي بس دوی خپل هغه وکړي پوه شوې وس مطابق چې دا علاج پې وکړو. ډیره مننه. دا وخت موږ سره یو بل ملګری ناست دی چې د چا په ذریعه زه دلته راغلم، د ژوند ویلفیر فاونډیشن چیرمین ډاکټر ذبیح الله. د دغه نه به هم د مشوم په باره کې پوښتنه کوو چې د مشوم دغو چې کله وکتلو بیا د دغو د ډاکټرانو سم خبرې وشوې هغه خبرې به موږ سره شریکوي. نو ډاکټر صاحب تاسو څه ویل غواړئ د مشوم په باره کې؟ بس فرهاد بھائی تاسو ډېره مننه چې تاسو دومره تکلیف وکړو صرف دغه مشوم دپاره انساني خدمت دپاره چې دغه سرمایه‌دارو خلکو له زموږ حکومتي چې کوم واکداران دي دغو له ورسیږي. نو دا مشوم چې کوم د کاغذونه د ما سره دي تاسو د چې کوم د کیمرې په هغه باندې په سترګه باندې دا تاسو کتای شو دا ریپورټونه ما مخکې هم کتلي دي او لکه څنګه فرهاد بھائی ویل چې یاره دا ریپورټونه چې کوم دي موږ سره وو نو موږ ډاکټرانو سره هم په دا باندې دا مشوم موږ هغه کړی دی ورته ډسکس کړی دی. نو هغه وایي چې یاره دغو دماغو ټي بي دو او دا به اپریشن کیږي نو په دا باندې خرچه ډیره زیاته کیږي. او حالان کې چې کم تاسو دا په سکرین باندې دا چې کم ماما دی دا تاسو وینو دا ډیر زیات به انتها غریب دیاړي مور دی که نه. نو دا لکه زه ډیر زیات د نږدې نه پیژنم. نو مونږ صرف او صرف دا د انسانیت په خدمت په ذریعه باندې مونږ یو چې دا دغه میسج دا رسوو د واکدارانو له دغه مشرانو له حکومتي چې کم واکداران دي چې دغه سره خصوصي امداد وکړی شي او چې دغه مشوم علاج ممکن دی چې دا علاج مکمل شي او دا مشوم صحتیاب شي. مونږ به الله نه دا توقع ساتو چې دا مشوم له الله پاک روغ صحت ورکړي. ډیره مننه. قدرمنو کتونکو تاسو وکتل د مشوم چې د دماغو ټي بي او ډېر زیات په تکلیف کې دی علاج ممکن دی. خو ماما چې څنګه وویل چې د مو تر خپل واس پورې منډه ووله مو هر څه وکړل د دا نه ویرې د مو واس نشته. نو موږ د دغه له د صرف او صرف د یوې وجې په باندې راغلو چې موږ د خپل خلکو د خپل غریب عوامو اواز دا به انشاءالله موږ اوچتوو. زه د دغه سکرین نه د موږ ایم پی اے صاحب او دا شانتې ایم این اے او دا شانتې نور چې کوم د اوپریدي قوم سره سرمایه‌دار خلک چې کوم تعلق سوتي هغو له دا میسج ورکوم چې د دغه کورنۍ سره ودرېږو. څنګه چې د تاسو بچي دي دا شانتې دا هم د مونږ بچی دی، څنګه چې د تاسو ورونه دي دا شانتې دا د مونږ ورور دی. نو زه دا میسج ورکوم ټولو اوپریدو سرمایه‌دارو خلکو له چې پلیز د دغه کورنۍ سره هیلپ وکړو چې د دغه مشوم علاج چې کوم دی ممکن دی کیږي. ډاکټرانو ویلي چې کیږي خو خرچه پې روڅي. نو دا میسج ورکوو د دغه سکرین نه چې د دغه کورنۍ سره ودرېږي او د دغه مشوم علاج دا وکړو. دا د نن ورځې پروګرام. تر بل پروګرام پورې زه محمد فرهاد د کیمرامین اسف خان سره درنه اجازت غواړم. په لویه الله مو سپارم. والسلام.